یو ملګري سوال کړی دی جی دکاندار دی او هغه له پی راغلل پی یا ولا شات راغلل او دې دکاندار ته دا پته ده چې په دې پیو کې ملاوټ شوی دی. اوس دا دکاندار چې کله مخکې په ګاهک باندې دا پی خرڅوي او په اقا ریټ باندې خرڅوي، نو آیا دا دکاندار په دغه ګناه کې شامل دی او که شامل نه دی؟ نو ګوره جي په مسله باندې ځان پوه کړې. کله چې ته د یو فارم نه یا د یو ګجر کاکا نه پی اخلي، یو دکاندار ته پی اخلي او دکاندار ته دا پته وي چې صاحب دې پکې ملاوټ کوي، یا د پوډرو په ذریعه باندې یا د اوبو په ذریعه باندې، او دا دکاندار بیا په ګاهک باندې په اقا ریټ باندې خرڅوي، اگر چې دې پکې خپله ملاوټ نه کوي دا دکاندار هلته پکې مخکې نه شوی دی او دته پته هم ده او دې په دقه ریټ باندې مخکې خرڅوي، نو څنګه چې ملاوټ کوونکی ګناهګار دی نیولی کېږي به دقسې دا دکاندار هم ګناهګار دی. خبره باندې پوه شوې؟ مخکې پکې ملاوټ کېږي لیکن دکاندار ته پته نشته چې صاحب دې کې ملاوټ کېږي او که نه کېږي، او دې یې مخکې په دقه ریټ باندې خرڅوي، نو بیا عند الله چې کوم دی دې مجرم نه دی. یا مخکې پکې ملاوټ کېږي او دکاندار بیا د هغې نه په کم ریټ باندې خرڅوي، کوم چې پی ورپی دي هغه په یو ریټ باندې خرڅوي او چې کوم د ملاوټ والا پی دي هغه د هغې نه کم ریټ باندې خرڅېږي، نو بیا هم په هغې کې ګنجایش شته. خو نه چې کم پی د ملاوټ دي هم په اقا ریټ باندې خرڅېږي چې کوم بالکل خالص پی دي، نو دا چې کوم دی صاحبه څنګه چې ملاوټ والا ګناهګار دی دقسې دا دکاندار ورسره برابر سرابر ګناهګار دی.